صم کی چې اسقاط دک دی او استعلا به پکې وشي او دی میم باندې شد دی نو اول به د صم غنه یو الف ورسي غنه زمانی د دې صم د دې شد بیا په میم باندې تنوین دی تنوین نه پس بعد دلته به اقلاب مع الغنه وشي دلته به بیا غنه وشي بکمون کاب باریک شدت همس او میم کې میم باندې تنوین دی تنوین نه پس عین د یا حروف حلقی نه راغلي د اظهار حلقی به وشي خو توسط نیم الف مزل به بیا هم رواني عمیون کې اظهار شفوي دی د میم ساکن رستو باقی حروف دي د 26 او دلته هم اظهار وشي اظهار شفوي او توسط به وشي عمیون کې تنوین دی تنوین نرستو د 15 حروف نه فار راغلی ده اخفاء حقیقي به وشي فهم کې اظهار شفوي دی نیم الف مزل به رواني نیم الف غنه به وي غنه آني لا کې مد اصلي الف خالی مخکې زبر الف مده یرجعون کې را ساکن مخکې ته زبر د دوه قاعده ده را به غټه شي او صفت د تبخیم به پکې راشي عارضي یرجعون عو کې مد اصلي دی و ساکن مخکې ته پیش دی لیکن که چرته تاسو پنون وقف کوئ نو دلته به بیا مد عارض وقفي جوړیږي او وقف به بالاسکان جوړیږي ادا را پسې وکړئ صقمم صقمم بکمن عمیا فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون